الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو صدقه فطر پچا باندې واجب ده، همدارنګه صدقه فطر مقدار څومره ده او صدقه فطر ادا کولو لپاره وخت کوم یو ده؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو صدقه فطر په هغه چا باندې واجب ده چې دغه کس مسلمان، آزاد، بالغ او نابالغ، عاقل او مجنون، کچری دا خلق صاحب نصاب وي نو دوی باندې صدقه فطر هغه واجب ده. کچری دا خلق صاحب نصاب نه وي خو لیکن دغه خلکو سره ضرورت اصلیه او نامسیوه دومره اشیاء او سامان ورسره وي چې د هغوی قیمت 52 طلوع چندی قیمت برابر جوړیږي، نو داسې قسمه خلکو باندې هم صدقه فطر هغه واجب ده. صدقه فطر مقدار څومره ده؟ صدقه فطر مقدار دا پوکم 2 کیلو غنم چاته ورکول یا 1.5 کیلو کشمش یعنی مویز چاته ورکول، همدارنګه 1.5 کیلو کجوري چاته ورکول. که بالفرض دغه اشیاء چاته نه ورکوي نو دوی ولا کوم قیمت ده، یعنی پوکم 2 کیلو کوم غنم دي دوی ولا قیمت کوم جوړیږي دغه قیمت چاته ورکول، همدارنګه 1.5 کیلو کجورو قیمت چاته ورکول او 1.5 کیلو مویزو قیمت چاته ورکول. دا صدقه فطر مقدار ده. او بل صدقه فطر کوم یو وخت کې ادا کول ضروری دي؟ صدقه فطر ضروری وخت ادا کول ولدا ده چې کله اختر ورځ شي نو اختر ورځې سبعي وخت چې کله داخل شو انسان باندې صدقه فطر هغه واجبېږي. نو دغه المنځنه مخکې صدقه فطر چاته ورکول دا ضروری دي. صدقه فطر اختر منځنه بعد کې هم چاته ورکي ادا کېږي، خو لیکن کوم فضیلت اختر منځنه مخکې ده دغه فضیلت بیا اختر منځنه بعد کې ختمیږي. او که یو انسان اختر نه بعد کې هم صدقه فطر ورکولو کې تخیر کوي دا بیا مکروه دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.